د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره جنگونه شوي دي هغه کې یو جنگ د احد جنگ. احد د مدینه منوره نه لږه غوندې فاصله باندې یو غر دی، داغه غر نامه د احد، او دغه جنگ داغه غر په خوا کې شوه دی. د دې وجنه دغه جنگ ته جنگ احد وایي. په دې جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم شریف او ډېر لوی لوی اکابر صحابه چې دي هغه هم پکې شریف. عزیزانو یو صحابیو داغه نوم حضرت حنظله رضی الله تعالی په دغه شپه داغه واده شوه. د واده ډومبه شپه ده او حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه خوب ګوري. په خوب کې څه ګوري چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وینې روانې دي او زخمی دي. نو په دغه خوب کې ټوپ کو د کټه لاندې ودرېد. اناوی ورته وایي چې حنظله ولې خوب کې ویریږي؟ وینا طبیعت خراب شو. وینا څه چلو شو؟ ورته بیبي خوب مې ولید چې ازه چې پچا مې نه اپ وینو رنگ د احد په میدان کې ولاړ. ناوی ورته وی چې حنظله ودشه الله بنده دا د واده ډومبه شپه ده، دا په زندګۍ کې ډېره د سرور شپه تو سکه. حضرت حنظله ورته فرمایل چې او بیبي په یو زړه کې دوه مینې نه ځي، یا به زتا سره مینه کوم او یا به محمد رسول الله سره. نو ما ستا په مینه باندې دا آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مینه ته ترجیح ورکړه، تا پرې دم واغه تاسو. ناوی ورته وی چې هاي حنظله زه خو پاتې کېږي نه، او یو خبره درته کوم چې ما خو ته پرانا کې لیدلم نه، نو کتلاړې اول ته شهید شي نو زبر د قیامت په ورځ تا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی. نو حضرت حنظله خپل لستونه وشلولو او ورته وی بیبي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستونه شلیدلې ابن ابستا خاوند رامنډي میدان تراغه سګوري چې حضرت حنظله رسول الله ولاړ دی د غشو د تورو پرقار او باران. حضرت حنظله به اختیار سینه واچوله په مرګ او شهید شو. چې شهید شو ورسره خوا کې یو بل پروت ته حضرت زید رضی الله تعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کانی په خله مبارکه ولګید او غاښ مبارکه مات شو.
او وینې په روان. حضرت عائشہ او بی بی فاطمه او بو په سره منډې کړې چې د رسول الله د داوینې پاکي. حضرت زید باندې تیرې دین او هغه ورته داسې عائشې ته اشاره وکړه چې لږ غوږ رانږدې کړه څه خبره درته کو. هغه چې داسې غوږ ورنږدې کړه ورته وی بیبي په دې مې پوي کا چې رسول الله وفات ته او که شهید شوی. نو هغه ورته وی چې وفات خو نه ده خو په یو کانی لګېدلې دی او دا غاښ مبارک مات. حضرت زید وی چې پروردگار کاش چې په هغه کانی چې زما د محبوب غاښ لګېدلې دی خدای زما ټول په مات وې خو چې دا غاښ نه خدا. بیبي زما اخر وخت الوداعی سلګي وام او سردار کونین ته به زما اخیری سلام رسای او دا به ورته وې چې زید پسینه سوره په لار کې پروت دی او تا ته وی چې زما دې په اخیری سلام. حضرت عائشہ چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولیم نا وخت و یا رسول الله حضرت حنظلم لاره کې شهید پروت دی او حضرت زیدم په لاره کې شهید کېدو والاو ما ته په وخت کې دا خبره وکړه چې زما اخیری سلام سردار کونین. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویني صفا کېدل په ځای پرې خو منډي چې منډي کې چې ورغه نو زید سلګي والي نو د زید سره روچت کو په خپل پتونه کې چې په پتونه کې خو نو په دې مخ ورته لاس ول. الله دا رتبه په امت کې بچاله ملاو شوی و چې د چا سر د سردار کونین په پتون پرو او دا رتبه په امت کې لا چاته ملاو شوی چې د الوداعی سلګو په وخت کې د سردار کونین لاس د چا په مخ ګرځي. دا رتبه او د دې انداز او مقدار زدي وخت کې تاسو ته بیانولې چرته شي په دې مقام او په دې رتبه به یا خدای پوهیده یا به په زید پوهیده یا به په محمد رسول الله. مولانا وایي چې زید ورته پاغه خپل زنکدن جبه کې وایي سترګې ورته نیولې دي او دا غلاس د په مخ ګرځي او حضرت زید د چهره انور ته ګوري او ورته وایي چې بدو چشمنی مستت بدو زلف عنبرینا بدو چشمنی مستت بدو زلف عنبرینت کہ دلستو برنگیرم سر اگر بری دباشی. یا رسول اللہ استا پدی دو سترگو او پدی خیستو زلفو داس مستما ستا پدی دو سترگو او پدی خیستو زلفو داس مستما کہ دلستو برنگیرم سر اگر بری دباشی. زما دی په خدای قسم وی چې تا نظر وانړم دا خو غشي دي چې سر مم پرې کړې شي. بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود گربدی سان چومن خرید باشی چی شود گربدی سان. یا رسول اللہ ستا غلامی میں گفتان ستا تابیداری میں گفتا و غرض میں چو بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم
دا غلامی می غخته دی د باره چې ستا په غلامۍ کې زم د مصر بادشاه شما لکه یوسف علیہ السلام چې د زلیخې غلام شو نو د مصر بادشاه شو او ستا غلامی می ولی غخته چې شو د گربدیسا چمن خرید باشی ولی سو شو که زستا غلامی غواړم زکه چې زتا په بیا اغسته غلام زستا غلام بچی ناز رفت باشد ز جهان آزمندی بچی ناز رفت باشد ز جهان آزمندی کہ بوقت جا سپردن بسرش رسید باشی کہ بوقت جا سپردن بیاوی چه شب رحلت ازی بستر روم تا قصر حور العین اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم وی پاغش پچ زمڑ کے گما او زما روح د تنے نہ جدا کیگی آب نیغ علیین دلارش لیکن اے محبوبہ زما روح بعلیین تا الذی کہ بوقت جا سپردن زما روح بعلیین تا الذی کہ بوقت جان دادن تو باشی شمع بالینم چې ځان ورکوم اسرائیل ته او تمه په بالغ پورې شمع بلای نو چې ته شمع بلای نو ستا پرانا کې به زما روح نیغ علیین ته زما عزیزان راغه حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ جنازه اوچته جنازه اوچته کنو جبریل را و یا رسول الله حضرت حنظله تبا غسل نور کو شهیدان ټول د وحد چې دي بے غسل بخخي خو حضرت حنظله تبا الله حکم کړی دی چې ملائکه غسل ورکړي دا د خدای حکم او زه داغه په ډیوټای کې جبرئیل علیہ السلام چې د حنظله د غسل ډیوټي بزکوم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا شهید ورته د وادړم باش پوا د استا په مینا کې داسې مستغرقو چې د غسل ته نه دی کتلی او میدان ته را منډه کړي دیو جن حکم داده چې حنظله ته به غسل ملائکه و عزیزانو په دې دا علما حضرات کوي چې حنظله په حدیث کې چې چرته د حنظله ذکر راشي نو التا ور سره دای چې حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې چاته ملائکه غسل ورکړي زما عزتمند آواز شو الله پاک دې تاسو ټول ته وخی د احد غر داسې یو کنډاو غوندې ده نو پاغي کې صحابه کې نوري رسول الله چې دې طرف نه د دشمن خطر ده تاسو دا کنډاو ساتي لاندې نه شیطان आवाज وکړو چې ان محمدن قد مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي دا आवाज چې دا आवाज شو صحابه واغه کنډاو پرې خو لاندې راکو هغه وی چې رسول الله وفات شو اوس مون کنډاونه څل ساتو چې منډه کو چې دیو کو عزیزانو چې دی را کوشه حضور علیہ السلام را پاسه او صحابه ته وی چې تاسو ولې را کوشو یو دا مورچم پرې ولی
و یا رسول الله مونږ आवाज واورید چې حضور وفات قتل کړي دا آیات را چې وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ندى محمد عربي مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل دینا مخکم ډیر پیغمبران تیر شوی دي دا آخری پیغمبر افایماتا او قتلا اے صحابو کدا پیغمبر مرش او قتلا یا قتل کړي شي انقلبتم على اعقابكم نتاسو بتختی په پوندوان وما محمد الا رسول ند محمد مگر یو رسول دے یو انسان دے افایماتا او قتلا کدے مرش یا قتل کړي شي انقلبتم على اعقابكم تاسو بتختی منډه بو وای نا پیغمبر فرمایله صحابو زمونږ دا جنگ او جدال چې دی دا زما د پاره نه دی زمونږ جنگ دا الله د پاره دی کزه قتل شما بتاسو جنگی گئی او کزه مړ شما نو بتاسو جنگی خیال امرا عزیزان دا الله کارونه په انسان پورې موقوف رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شاه داغه غوندې مقام چې هغه وفات هغه نیابت ابو بکر صدیق ته وسپارل شي هغه کار چې الله سره د نبوت د جناب محمد رسول الله ناغسته هغه کار بیا بے نبوت الله د ابو بکر را نسبت نه قائمه ده د ابو بکر او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام او په شان لیکن چې د دومره لوی مقام خاوند نه کم کار خدای غسته هغه کار داغه په مقابله کې دادنا سړی نه بیا هغه کار چې الله د ابو بکر نه غسته هغه کار بیا الله د عمر نه غسته هغه کار چې الله د عمر نه غسته هغه کار بیا الله د عثمان نه غسته بیا کم کار چې د عثمان نه چاته چې په دنیا کې زیری د جنت شوی په دنیا کې الله ورته جواب را لګلو چې عثمان تاسو زله په جنت په بیا غسته سو کو به عبادت کوي نو ورزي بکنه تا په بیا غسته د جنت ستا سر زر خرید ملکیت هغه عثمان چې قتل کړي شو هغه کار الله بیا د علی نه زما عزتمند دا الله نظام د دین چې دی اپ چا پورې موقوف نه پچا انبیاء لارا علماء لار شي نور پیدا شي نور لار شي سليمان علیہ السلام د بیت المقدس تعمیر شروع کړ تعمیر اسرائیل علیہ السلام ورتراغه وی تیارېګا وی پیریان او دیوان اختدی تعمیر کیږي لګیا ورته وی چو سليمان وخت دی پورا دی تبدا سي او بیت المقدس د خدای کور دی هغه له بل سليمان پیدا کړ تدامو اړه کې چې زل عرشمانو بیت المقدس تعمیر به ختم شي نه ایله بل سليمان پیدا سليمان عليه السلام د ځن اعلان دی امسا ورکا او سات لاړ یو کال ولاړ روح پکې نو پیریان او دیوانو تعمیر کمپلیټ کا کال پس دی راو غرزه دا غي ته کال پس پتاو لګی چې دا خو یو کال مل ولا
عزیزانو ایس کار د دین او د خدای چې د پچا پورې موقوف نه دا سړی نه دین بنئ دا سړی نه ملک بنئ دا غلط شي د خدای نظام په خدای پورې دا هغه دین دی چې انسانان نو د دې دین خدمت خدای په مارغانو کوي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تو وګوره پیغمبره اداتیانو کړه بنی آدم نو چې د خدای د کعبه حفاظت کړي مارغان پیرو مارغانو بیا دا او اجازه غوندي د بمبارای کار کول یو کانه په مخوکه کې او دوا په پنځو اني ولیدي او پاتی چې راو غورځي اتی کې غار جوړ کی او کپ سړی راو غورځي سړی کې غار او بیا پار کانی د سړی نوم لیکل دا ابراهه په نوم چې کوم کانه مارغه راوړې او ابراهه او تخته چې دا واقع ولیدي منډه یمن للاړ بادشاہ ته وی مارغان را باندې رااله او بمباری وکړه غرق وی مارغان څنګه رااله چې دا څوک ته دا مارغه راغه د بادشاہ په غیږ کې کانه ولا په سر وغورځولو او فی النار والسقر عزیزانو چې انسانان نو د دې دین خدمت الله پاک د مارغانو چې انسانان نو موسی علیہ السلام بے یار او مددگارو فرعون په ابو ورته غرق چې بنی آدم ور سره نو مقابله نه شو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فرعون سره د آل غرق اے موسی تا ورته کته د دریاب په غاړه ورته ولا د ابراهیم علی السلام په زمانہ کې وګو د دې دین خدمت الله په معاشو کوي معاشرالا او نمرودیانو پورې اون خطا 15 منټه پات داډو کو پنجره ولاړې وي او انسان کې غوخه بالکل چې انسان راغی د دې دین خدمت د پاره الله وقتن فوقتن انسانان ته علما انبیاء راولېګل په دې انسانانو انبیاء د ختمېدون بعد علما راولېګل علما لارشي یو لارشي بلب پیدا کیږي بل لارشي بلب پیدا کیږي بل لارشي زما عزت مند عرض میں دعاول چې درې سلور ورځې زما متعلق یو افوا شي هغه افوا مختلف شکلونو چې د څومره علاقې خلق ما تراغلي نو د هر علاقې خبر به جدا جدا پولیس وشته ده باړې نراتلو وشته ده سواد تروان وشته ده ټوکړي ټوکړي کړي ده شیاګانو وشته ده شل ډزای وشته ده دیرش ډزای وشته ده کنه د هر علاقې خبر جدا شپږ بجې جنازه ده 3 بجې جنازه ده زی اوس جنازې نرالم مای جنازه وکړه داسې خبرم پکې شته خیال امرا زی اوس جنازې نرالم دای جنازه عزیزان ز یو غریب او ادنا غوندي مولا زما مرګ د دنیا مرګ نه دی زما مرګ د اسلام مرګ نه دی زما مرګ د ملک مرګ نه دی زه یو انسانم ژوندې ما مرګ ما د پاره لازم دی زبا مرش کده دې خلق دا خیالي چې دې مرشي نو بیا بچ د چا دا خزي او دا بوري بربندي ګرځي دوی پسې به بد سو دې دلګانو تببل بجلیګر خدای پیدا کوي او دوی به پیدي نه کله دوی دا خیالي چې زمونږ د خزو پسې د جشن خبر ډرامې به بیا څوک نه کوي چې دې مرشي په خدای قسم مانه به زیات لیوانه پیدا شي او هغه به
دا نسبتونه ما چې تاسو ته وی په دې شپاړه سنې یقین او ایمان لرئ چې د پیغمبر په مرګ دین ختم نشو نو د بجلیګر مولا په مرګ دین نه ختم د بجلیګر مولا په مرګ باندې حق ویل چې دی هغه نه ختم هغه زمانہ کې به یو لیونه پیدا کیږي او دا خلق بتنا خوب په آرام نه زما عزیزانو لکای ورپورې بیا مونږم تړي ار سړی چې اورېدلې ده نو 15 بچي ور سره زیات کړي دي په دې به تاسو پوهی ار سړی چې اورېدلې ده نو 15 بچي ور سره دغه سړی خو لږ راونی سي چې لازمه جنازه کې شریک وي چې راځه کنه هغه جنازه تا څنګه چل کړي ار سړی چې اورېدلې سنه سب بچي ور سره لګول زما عزیزانو ماتا اس تعجب نشته اس فکر نشته زما مرګ لازم دی زبې او ځل مړ کې نو شروان بادشاہ ته سړی راغی مبارک شخص فلانه دشمن مش هغه ورته المرا بمرګ عدو جای شادمانی نیس مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیست ماتد دشمن پا مرگ باندی زید خوشحالی ندے زب ولی دی دشمن پا مرگ خوشحالی جانے زکا چی زب ٹولو مرگ جواندے زب ٹولو مرگ جواندے چی زد دشمن پا مرگ باندی خوشحال زما پا مرگ دی سو خوشحال ولی شی کده ته اطلاع د اسمان نراغلی چې تب نه مړ کېږي نو بس بیا ټیک ده زما په مرګ دې خوشحال شي عزیزانو دا یو شرارتو یو شیطانت او ماتا زیاد افسوس چې ده اپ دې نه ده چې زمړې ما تب مړ کېږم ډېر افسوس ماتا د احباو متعلقینو دوستانو په تکلیف الله پاک دې دغه سي اختر او خاورز د دوی په غم کې لکه د دې مسلمانانو چې دا خاورز په دې خبره په غم کړي پاتې شو دا خبره چې دام پکې आवाज شوی چې پولیس په کلاشن کوپ وستل د منبر د پاسه دا اختر نه ده کړ نو چې اختر ما نکو نو د پولیس هم غوا لنګ کړه کنه نو بیا زولي وشتم پکار داو چې ما اختر کړه او حکومت نکولو چې زی وشته زمونږ اختر خو قدرتی طور حکومت سره پورا راغی قدرتی طور کینی مونږ هو ته باندې والی وې د پیر ورځ خو یو نیم قسم پیدا نشه یو دو کسراله یو لسو بجو پورې ز قاسم علي خان جمعات کې و یو دو کسراله وې مونږ میاش لیدلې ده څنګه لیدلې ده مې چې دی کم ټایم وې ما سوتن منځونه چوشو روټای مو خړل نو بیا مې لیدل دا غوي و څنګه وې تار غوندې راخکارا شو بیا بغیب شو تار غوندې براخکارا شو په ایمان وای په دې شهادت ما اختر کولې شو دې کې شک نشته چې حکومت سره زمون جوړ نه دی راغلی او نه به ور سره راشي ترغه پورې چې څو پورې دوی اسلام سره ټوکی کول پریخي نه ترغه به زما د سر به وځای قلم وځای دا خو کلاشن کوپ دی چې په عالم فنا تو پمه غوخم په هوا کې مارغان خوري نو زما په دې درغجنو سره جوړ را نشي سو پورې چې دوی اسلام پورې ټوکی کول پریخي نه ترغه پورې دوی سره زما جوړ ناراضي ته په توپو یا پټېمی گنجو په کلاشن کوپونو ما مې هر حال میں
हक बात कहेंगे, हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बरसरेदार कहेंगे। हर हाल में हक आवाज़ में वाली दी कि सर सादे और सर जमा दे वो अल्लाह का हुक्म कि द मुफ्ती महमूद रूह हमरा तक क़यामत की गिलो द चनन पदी को सदाबो पस न गर्जम دوی لنږدې نه ورځم ځکه چې دا د مفتی محمود بدي شو نو چې دا غ بدي شو والله کې څه خوښ او نه نږدې ورشي دا بې ضمیره دا تالی ساټ دا څوک د شورا په منبره خرید کړی وګورئ دا روټ اخلاص چې د شورا منبرو پسې منډې والي دلته یو دی په دې پېښور کې ملا دی د مئی غوندې خوله د مئی چې وی ګورې رومال یې په سره چولې د مئی غوندې خوله ده آیا دلته د صوبایي شورا منبر کړی څوک چې ورشي کیا حال ہے کوئی بہت بوجھ پر سر پر پڑ گیا ہے اللہ کامیاب کرے بوجھ میں وہی پسو اور روٹی خلاصا گن کا پا بوجھ لا سدے پدی پاکستان کے بلم لا سوکشتا چاہوئی چه زمالات کم سے اختیار شتا دا موجوده وزیرانو گورئی قسم پا خدای دے که بغیر دا کینچی نا دا دوی پلاس کے بل سی کینچی ور سره دے و تارون پریکئی نور سنشتا دوی سره دیچا تاسو پوئی شوئی دی عرض بداو چی یو مشنو دا علماء چی پا دے ملک کے دا قرآن نظام پکار دا دے ملک قانون قرآن پکار دے دا دے ملک قانون حدیث دا جناب محمد رسول اللہ پکار دے دا دے ملک قانون مارشاء اللہ نہ دا پکار دا دے ملک قانون تعزیرات پاکستان نہ دے پکار دا دے ملک قانون دا انسان جوڑ کرے قانون نہ دے پکار زمون چه سمرا وسی سمرا وس کپی کباب شو بمم دا آواز دخلی نوزی چه دا ملک قانون قرآن پکار دے بل قانون پا دے ملک کی مونگ نمان نظمہ عزیزانو زمون دا ملک مزاج عجیبہ دے شیخ سادی سے وہی سرخی چودی دم بر لبش سرخی چودی دم بر لبش گفتم کی اینچی کر گئی وی د معشوقی شونډې مصری ولیدې نو ماتې پوښتنه وکړه چې دا شونډې دې په څه سرې کړي دي دا ولې نو معشوقی راته وی گفتا کہ خون عاشقا ضائع چرا میرے اختی ما ورته چود الله بندے دادا عاشقان ویني فضل ولی ماته تاسو کو چې دا شونډې دي سری ولی نوراته وی گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالہ پیتیم دامے دا عاشقانو ویني ډکه ډکه پیالې اسکلی وی ماورتا وی گفتم کہ خون عاشقا ضائع چرا میرے اختی او دا خدای بندے دا عاشقانو ویني اسی فضل ولی توئے وی ماتے پہ جواب کی وی گفتا کہ سادی دور شو درنجئی دستور است ویراته وی شیخ سادی لری شد مخینه می د دې ملک دا دستور دی چې معشوقی دا عاشقانو ویني نو عزیزانو خپن شي زمونږ دا ملک دا دستور دی چې یو سړی خبره تحقیق ته نه رسي د خار یو سړی تله چې ما سره په لس قدمه کې اوسي او دلته نه دی راغلی زی لیدلی نه او 400 ته تللی دی هلته ویلي دي چا ونیشته د 400 سره ما سره شلو میلو کې هغه تنګي ته تللی دی او هلته ویلي دي چې هغه چا ونیشته
د مردان الله بندگان کم سړی مزاج دا پکا چې یو سړی یو خبره ووري او پیچپ شي او لګون دي تکلیف پزان تیر کې او منزل مقصود تزان ورسي چې دا خبره رښتیا ده کوله او بس یو تله بل ته ویلي بل تله بل ته ویلي بل تله بل ته خزه او نر او واړه او زاړه ټول صوبه د خدای په عظیم کار کوي نن بیا کراچۍ او لاهور نم شروع ټلیفونونه دي یو بد حال ز ټول روجا پریشان مونږ یو ماشوم بیمار ټول روجا مونږ نه په پښمنی پوي شي نه په روجا ماتي پوي بیا د روجې د اخر لس ورځې ما د اجي کیمپ هسپتال کې پزمکا تیری د شپې 2 بجې بم ولاړو او 1 بجې بم ولاړو او 3 بجې بم ولاړو مریض ټول روجم داسې تیر د اختر ورځ دا افوا شروع شو د اختر په 2 ورځ هغه ماشوم مړ شو اوس اریانو چې هغه افوا و جاړي کمړې و جاړي څوک به دوا لراتله څوک به د نوسی دوا تراتله څوک به زما دوا تراتله چا به وی شکر 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 خو چې به واوري چې دا کټونه دا دواګانې څنګه کیږي څه چل دی به مړې شي سړی براخ کله بیا به بل شکل شي دا دومره عظیم فساد چې جا جوړ ک دا د پټیالي سیکان نو دا هندوان نو دا روسیان نو دا يهود نو دا د صوبه سرحد مسلمانان دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ ک دا لا اله الا الله ویلو والاو رسول الله منلو والاو قرآن او خدای منلو والاو چا چې ټول ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار کړ ماته سم مشکلات پیدا کړ او د خدای د مخلوق ته سم مشکلات عزیزانو تردیوش معشوم زن کدنو په هسپتال کې د شپې او یو مولانا صاحب راغی ویلا لا غرق څه چلو ویل ما سره له کور ته لاړ شو کور ته معشوم زن کدن دی ویل دا بخپل کار کې غرقې هغه سره موټر کې کېناستم چې کور ته لاړم خزه ویر کوي لونه ویر کوي خواخ ویر ویل دې ټول راتوي چې ته پرون ټول ورځ نه وي داغه جنازه کې وی مونږ ته د حال ولې نه دی ویلې والله کا کور در سره و استاداله او زمونږ دا واقعیت هم پکې کوي خزما عزیزانو دا اجیان صوفیان علما طالبان نیکان اوس په مولا چې خپکیږي خو نیکی کوي اخ سړی د مولا چې دشمنی داسې ابلیس شیطانی لکه دا پراپګاندا یې کوي نو عزیزانو دا خلقو اجر دې په خدای وي ما سره د دې عوض نشتا او نه را سره د دې څه اجر شي الله پاک دې دغه ټولو ته ډېر لوی اجر ورکړي زه څه شم چې په ما خزو جړلې دي یا په ما سړو جړلې دي دا د دې د نیکای او د دیندارۍ علامه و باقی خلق کوشش کوي کسه انکشافم اوش چې دا واقعیا ولې شوې ده او دا شر څنګه شوه یو نری غوندې انکشاف شوه دی چې هغه تصدیق تورسلو بیا به په دې منبر درته وایم تصدیق تورسلو ځکه چې هغه کې یو سرکاري سړی و چې هغه نه به غریبان تنگ غریبان او ماته د ډزو سپی جوړ کړي ما ورته مې ویل چې پرتګ د نو باسم په دې سرک کې راکا چرته چې غریبي تیرانی سي چرته چې غریبي تیرانی سي چرته چې سپیرې تیرانی سي پرېدم دینه په دې علاقه مې بند کړ زما نوم به چې وره د سړي به پناه لګ نره انکشاف شوه دی چې صحیح صف کې دا غم ځکه چې 13 ورځې کوم یو جلسه کې ما وی چې وګورئ د خدای وهل چې د پلاني لای د پشکال چندخ جوړ نو چندخ ته کې هغه تر رسیدل بل دا بلاګانې ور رسیدا دا ټیپونه چې دا خو پورا بلګا دا کنه زما باندې
نو د پشکال د چینډخ ټکی ور رسېدلی و نو هغه له به بل څه په لاس نه ورته څه نری غوندې لاس پکې ده عزیزانو څه نری غوندې خبره پکې یو بلم شوې ده چې دلته یو بجلیګر دی غالبا دا بخشو پل سره دی که بل ځای دی ایک یو ملا او مقتدي سره جګړه شوې ده او مقتدي پې ډاس کړی نو د بجلیګر ملا یې وویشتو څه نری غوندې وجه دام کېدی شي څه وجې نورې په خپله به خارج ته راشي چې دا شرارت او شیطانت چا خو هسې یو خبره درته کوم اړه کې خوشحال یم خوشحال پې په دې منبر مې ویلي چې دلته زما نه بوټان چا پټ نو په دې منبر مې ویلي مال خدای دې تباه کي ما نه بوټان پټ دې لوډ سپیکر باندې دلته یو بیبي وه هغې مانځه نه پس هغه وخت کې بوټان په 10-12 روپۍ کې هغې 10 روپۍ راولېږلې چې مولانا صاحب ته ووایه چې دا 10 روپۍ واله 2 جوړې ځان له واله خو هغه له خیرې مه کوه غریب به و یاره غریبۍ د وجې کوي نو زه وایم چې دغه خندیرانو ته مې خیرې د خولې نه نه وځي ځکه چې ما 2 اربه روپۍ خرچ کړې وې نو داسې د اخلاص دعا به مې په بیه نه وې اغستې لکه چې د دې د برکته راته د خلکو تو وایه چې ځان ته څه وایي خدای راستي که په ټول ملک کې ورته په جوماتونو کې دوا کېږي چاته چې ځان ته څه وایي او بیا چې کومه دوا دوی کړې ده په خدای قسم چې اصلي اسلام هم دغه اصلي دوا هم دغه لګي چې زړه له درد ورسي او د اخلاص دعا وشي ټولو مړو ته چې زه او تاسو کومې دواګانې کوو زباني جمع خرچي خدای دې وبخي به د دې ژبې اوازې دړه نه او ما ته دړه دعاګانې شي نو په روژه کې مې نه عبادت کړی دی او نه رانه نور څه شوي یاسې پټېلو هم دا فرض روژه نیولې ده نو هغه کمی خدای ستاسو په دواګانو پوره کړه الله دې هغه خلق چې چا دا ټول ملک په عذاب کې گرفتار کړی دی خدای دې ورته هدایت او ما د طرف نم دعا دا ورته چې الله دې هدایت کاغه تباشي بچی تباشي مالا به پلاس تراشي خدای دې ورته هدایت خدای دې زمونږ جبې ټیک عزیزانو دا تاسو ته اپیل کوم پر ورولای چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین خدای پاک وایي چې یو فاسق درته یو گواہی راوړي نو ښه تحقیق پکې کوي یو خبره چې واورئ بل ته قطعا تر هغې پورې مه کوئ چې تر څو پورې مقصد ته په خپله ځان نه رسولی او ځان هم پې دی دا یو دغه ملک اور د دې وجې بل شه چې یو بل سره غوږونه وجنګېده او یو نه بل خبر او بل نه بل خبر او بل نه بل خبر دا اور د دې وجې لګېدلی باقي زما ځان دی عزیزانو ډېرو خلقو ما ته وی چې دا به څه سازش وي او څه پلانې وي او څه ساجدا به وي که نه جي او ته ځان سره څوک ګرځوه څنګه څوک ګرځوه چې یو ټوپک والا ګرځوه مال دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه کچا پیرت نصد سکندر کې د مرګي خزان چې راشي کد سلطان سکندر غوندې قلا د ځان نتاو کې والله کا بچ اوس زما اعتماد په خدای زه د خدای په بروسه ګرځم د خدای په بروسه کېنم د خدای په بروسه پاسما چې ټوپک را سره بیا به مې اعتماد په ټوپک شي نو د خدای اعتماد برانه پورته شي زما ځان زما هر څه د خدای دي زه د خدای ما په کومه طریقه چې الله زما مرګ مقدر کړی وي په خدای قسم که په تاخانو کې م بچ شما والله چې د توپو پیرې را باندې ولاړم چې بچ نشما کومه
کومه طریقه چې زما مر قدرت باقی زما هیڅ دشمنی چا سره نشته. په دې ملک کې مې که دشمنی وي نو هغه د حکومت سره ده. حکومت سره مې په ذاتیاتو دشمنی نه ده، حکومت سره مې په دې دشمنی ده چې د خدای دین سره ټوکې مه کوي. په 15 کاله د پاکستان حکومتونو کې هر یو حکومت خدای په شرمولو کوز کړی دی. هر یو حکومت خدای رسوا کړی، ذلیل کړی. صدر ایوب وګوره چغې ورته علما وایي چې عائلي قوانین مه جوړوه، په دین کې ګوتې مه وه. عائلي قوانین یې جوړ کړه، چیرمین او لال کرتۍ او ممبران او بامبړان یې جوړ کړه لکه دا ده چې اوس جوړ کړي. ملک نور الیکشن نه کیا، بی ڈی ممبران، بی ڈی نظام تیار ہو رہا ہے اور تیاری ہو رہی ہے. دا گن کپان به ورته بیا تیاری کوي. ته به ګورې چې دا وړاندې کپن کش راغلی او اوس به ورپسې دا وروسته موږو والا را روان. دا ملک چې دی بس د بی ډي ممبرانو ته ځوړن پاتې دی. ملک کې لوی الیکشن ولې نه کوي؟ ملک د قوم منتخب ممبرانو ته ولې نه حواله کوي چې د چواريانو د جمعدارانو الیکشنونه کوي او دا بل الیکشن نه کوي؟ بل الیکشن مه کوه. ملک کی دین سره ټوکې پرېږده. په صحیح معنو کې د ملک قانون قرآن کا عمر له الیکشن مه کوه. متناسب ٹھیک خبره عمر له که نور سیاسی څوک په خفه کېږي خدای دې رفړه کوچې مونږ اقتدار والله زما دې د خدای په ذات قسمی که زما په تصور کې دای چې زه د منبر شم یا زه د وزیر شم. وزیری څه وزیری خو په ایمان چې مونږ پسې ټوکرای کې ګرځي. داداسي کو سټاپ وزارت میں کبېګاله وانه غستونه په دامخ می تو کوي خو تاسو اجازه تو کوي. تاسو اجازه تو کوي زب سبا وزیر ماته وی ته وزیر شي مال اخلاص خبر وزیر کې وزما لوی شک وېڅ ما وی چې 1 کروڑ روپے راکې چې زه د لندن بانک کې کېدم نو بیا وزیر کې وې دا ولې ما دا ځکه چې وزیر شمنو سبا مې کړی نه چا سره او چې وزارت نه لري شم په خلاره بزم وې بدا دلم پرون وزیر د قوم لڅکی استاد په ایمان وې چې ما زه وزیر وې او هغه نه بعد چې زما د مرګ فاشه تاسو به شکر دې چې مرشي پرون وزیر د څکړی دي چا دا څه کنه نو چې دلته اړو بیا اوسېګم نه چې لاړ شم لندن کې اوسېګم کروڑ روپے برا سره بس خورم. دریم شرط می داده چې کمی محکمه ما سره نو زب پکې د نور غوندنیم آل نال بای. سلورم شرط می داده چې پیښور ډیویژن او کوارټ او بنو دې درې ځایونو کې به د جلسو اجازه راکړي چې زه د قوم نه تاسو کوم چاله زه وزیر شم کنه که قوم وی چې شنو کې کینی بیان کې 2 ورځې پس راته وی یاره په آرام کې نه استا کار نه کیږي داس تاسو پوه شئ دا نن سبا خلق چي دا هغه د امي سړي تسبیح طالب له یو سړی ورغه دروازه او ټکره سوکې وېزه جبرائیل علیہ السلام خدای پاک وایي چې نور خواري مکه وم دسی به مولا شي هغه کو تک تلاش کو ولو درګه چې لیک سړی مشي در سره سړی ته منډه کړ ولو درګه کنه ول بس ودرګه تاسو سره زه وګورم دا جبرائیل دسی خوار دی چې ما پسې مرایي. شیخ صاحب لورغه کوټې ته تسبیح پلاس کې الله 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 دروازه ورته سوخه وېزه جبرائیل علیہ السلام خدای وایي چې ستار څخه قبول شو بس تسبیح مسبیح کېده تسبیح ال تعالی کړې و مړه نو دومره لیټ راغی زما بیړه غر کښوا او وزیر ویلې بادشاہ ته چې ودی د دامي سړی بزرګي او د مولا بزرګي کې دا فرق دی تسبیح ال تعالی دوی غواغه دی وروره الله الله وزارت خا ډېر خدای خدای دې د خدمت الله کامیاب کړي لکه دلته هغه مئی چی وایي الله کامیاب کرے مر کب زتا پریدم نہ پدے خار کے جما پتا دا پہ خبر اور کڑے تد مولانا
دیوبند سره تعلق لري او داسې ځان شان. نو عزیزانو ستاسو د دعاګانو او د دې مینې برکت دی چې تر اوسه پورې خدای پاک بچ ساتلی. دا ستاسو دعا. باقی جبا خدای را کړی دا، خدای به بندوي. ژوند خدای را کړی دی، خدای به اخلي. عزیزانو د بے غیرتۍ مرګ دی الله چاته نه ورکوي، نه دې ما ته راکوي او نه دې خدای تاسو ته. همیشه مرګ چې دی د غیرت پکاري چې زه حق وایم او زه مړ شم نو زه خدای نه نور غواړم څه په حق چې زه مړ شم. یعنی دا پراپیګنډا زما خلاف او زما د وینا متعلق بچا کړي کنه. نور خو ما د چا خره د لارې نه دی اړولي، نه مې د چا چرګې تکشې ویلي دي، خو زما د یو حق وینا یا به لونه بار ګرځي هغه به ویلي، یا به ښځه چې ده بوره بوره کېږي هغه به ویلي، یا به دی درې دلی په ډګډګي به ښځه ځان سره ګرځي هغې د بړوا بچي به ویلي. ما خو دوی پس دی زه پرېږدم چېرته پرېږدم نه. او الله به هغه کارتوس غل کوي چې کوم کارتوس په ما چلی. هغه کارتوس به الټه د دوی ما د اسلام او د دین غشي ما د دوی په سینو نه نه ایستي، په سینو د دوی نه مې آر پار غشی ویستی دی او زما سینه به خدای ورته سندان جوړوي، په دې به دې غشی نه شي. نو زما عزیزانو خدای دې تاسو ټول خوشحال سي. زه به قسم په خدای که ما ته دا پته وه چې ما سره د دومره خلکو مینه والله که زه خبر مال خو ملایم او تقریر دی واوري او لاړ شي، لیکن چې دا وړو زړو په ویلو جړلې دي نو عزیزانو اجرم په خدای او هغه خدای دې در سره خو کی چې کم خدای دې ټول کائنات مالک دی. زه غریب او ګناګار روسیا او شرمسار بزه د دې څه عوض یا څه بدل تاسو ته درکړم. نو خدای دې تاسو ټول خوشحال ساتي چې د څومره کلو او علاقو نه راغلي عزیزانو مانځنه پس تلو سره دا کوشش وکړي چې دا خبره ختمه شي، ځکه چې دا خلکو بالکل تسلی نه کوي. زه یو قسم داسې کولی نشم په ټوله صوبه په لپېړه نن کراچۍ او لاهورم تم دا بلا ورسېده نو زه ټول ملک نه ګرځېدی شم نه دورې کولی شم. او دا ټیپونه میپونه کوشش وکړئ چې ځان سره یو سئ دا ورته وغږوئ چې دا خلقو ته آرام شي او سکون شي. ما ته دا ایمان دی چې په خپلو مړو بچا دومره خفګان نه کړی لکه زما د مرګ چا. نو عزیزانو تاسو ټولو ته د مبارکي چې د یو ګناګار او د ملا په مرګ تاسو دومره خفګان کړی دا ستاسو دلیل د دې خبرې دی چې تاسو نیکان یې، تاسو ښه خلق یې. واخر دعوانا ان الحمد لله.